مونږ خلک خو چې معمولي ډوډۍ کمه شي د خدای نه ګیلې شروع کړو. مونږ خلک خو چې معمولي د ځان نه لږ مالدار ووینو نو پس بیا مونږ ګیلې شروع کړو. مونږ خلک خو چې لږ د ځان نه غوره ووینو او دا مونږ پکې څه کیو بیا مونږ ګیلې شروع کړو. یو سړی جومات نه ووت او پرش او سپلی وشلېده چې وشلېده دا پونده دی نور سره ولګېدله. اوهو خدایه زه د جومات نه کوز شم مونځ دله کوم او زما دا حال دی بل موټر کې ګرځي زما دا حال دی. خپه مې وسوځېده چې ویې کتل یو سړی د جومات ته را روان دی او د هغه غریب سپلی نشته شل دی په توخېدو را روان دی. په توخېدو چې په توخېدو څنګه را روان دی وی الله زما توبه الله توبه زما خو پوټې خپل نور سره ولګېده د پرچ سره او چغې مې جوړې کړې خدای چې د خوار د کم ځای نه جومات ته را روان دی په توخېدو الله لا او پروام نشته معافي غواړم. حضور پاک فرمایي نسخه درته ښیم نسخه د ټینشن او د پریشانۍ نسخه درته ښیم. خلک دې کې پریشانۍ کې پراته دي د بل موټر ته ګوري خفه کېږي د بل مال ته ګوري خفه کېږي د بل بنګلې ته ګوري خفه کېږي د بل کارخانې ته ګوري خفه کېږي د بل جایداد ته ګوري خفه کېږي. د رسول الله مبارک په نسخه عمل وکړ څه ټیک څه فرمایي وی په دنیا کې د ځان نه لاندې ته وګوره او په دین کې د ځان نه پورته ته وګوره. چې دا د چا کور نشته هغه ته وګوره اوهو زما خو بیا هم یو دوه مرلې کور شته. چې دا د کری کور کې اوسېږي هغې ته وګوره چې د بل د کری وس نه کېږي نو بچي او ښځې پردي خدمتونه کوي او همسایه په شکل کور کې اوسېږي. هغه ته وګوره ستا موټر نشته موټر سایکل شته شکر دی. هغه ته وګوره هغه بل پیاده روان دی د موټر سایکل وسې نه رسي د سایکل وسې نه رسي. ستا دوه سترګې شته د هغه بل یوه ده هغه ته وګوره. ستا یوه ده هغه نابینا ته وګوره. هغه نابینا دی دې ته وګورې سترګې نشته خو لاسونه روغ دي پرتوغاښ ځان له تړلی شمه. هغه روغ ته وګوره شل ته دې وګوري او مړه چې هر څه نه پوره شي که نه هر څه نه پوره شي نو چا ته به ګورو کافر ته به ګورو. شکر دی خدای ایمان دې را کړی دی. شکر گزار بنده د خدای دوست دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای هغه انسان چې هغه شکر گزار دی او صابر دی دا د خدای دوست دی. د خدای په نعمت به شکر ادا کوي. بالکل کم په سترګو ړوند دی بشیر جان ادب شکر ادا کوي. ډېر ړانده دي او په فوټپات ګرځي سوالونه کوي. دی خو د پیغمبر نعتونه وایي. ډېر ړانده دي چې د هغوی د لاس د نیوه څوک نشته دته خو وروره لکه د ګورنر پروټوکول دی څوک یې د لاس نه یو خوا تختی او څوک یې بل خوا تختی. ډېر ړانده دي والله که په خر سورلي کوي په خر او دې ټول عمر په موټر کې سور رواني څه کوې ورسره. ویل ته پولیس والا ودرولم او عجیبه دا وه چې ډرایور یې په لاس شلو هغه هم کله کله ډېر ښه سړی دی خدای دې خوشحاله کړي هغه په لاس بونډۍ دی په دې ګس لاس موټر چلی او دی ورسره مخکې ناست دی دی په سترګو نابینا. پولیس والا ودرولو چې وی درولو ده ته یې وکتل او هغه ته یې وکتل یلکه لیسنس میسن د ګاډي څه ورته وایي کاغذونه ډرایور ده ول آواز وکړه دی خو ماله راتاو شه چې دی راتاو شه وی څوک یې وی زه یې سچو یم او دا مې را سره اولدار دی دی سچو یم او دا اولدار څه وی وی د بابا مونږ ماف کړه. دا د خدای کرام سور ګرځي په موټر. په دې پېښور کې مولانا اشرف صاحب رحمت الله علیه ډېر نیک سړی تېر شوی پروفیسر و په اسلامیه کالج کې او ډېر نیک و. د مولانا فقیر محمد صاحب بکا صاحب رحمت الله علیه خلیفه و. نو هغه په خپو باندې غریب معذور و نو هر وخت به په اوږه خلکو ګرځاو په اوږه به ناست و ګرځاو به. نو زموږ شیخ صاحب رحمت الله علیه مولانا سنجان شهید رحمت الله علیه یو ځل وی مولانا اشرف صاحب ته مې وی چې خلکو ته خدای خره اسونه مسخر کړي په خرو په اسونو ګرځي تا ته خدای انسانان مسخر کړي د انسان په اوږو ګرځي. د خدای د نعمت به شکر ادا کوم ناشکري به نه کوم. لږه ډوډۍ ده الحمدلله. ډېر خلک دي قسم په خدای ډوډۍ ورته پرتی تېرېږي نه د دنیا ډوډۍ پرتی. زه یو ځل یو سړي بوتلم په دې یونیورسټي ټاون کې او ما له ډوډۍ وکړه زه خیر نوم فارغ خو وي خامخا به راځئ چې لاړم هغې غریب زما د مخې د علاقې علما راغوښتي وو ډېر خلک یې راغوښتي وو خالص زما د مخه
مې چېرې تاله ډوډۍ کوم پرې چې دا نور خلک هم دا مولیان هم در سره کښېني او د هوټل نه ترکارۍ راوستې وې غوښې مخې او قصې پسې را لکه دا دومره تکلیف دې ولې کو نجیب په ما خو نن اختر دی چې کېناستو ډوډۍ ته دلې د کور نه په پلیټ کې مهې راوړې سپینې مهې هغې ته او لږه ډوډۍ راوړه هغې په مین نیمه کړه که څلورم باقي واپس کړه لږ یې پرېښوده ما ولې وایي جي ما خو دغه په ما بند دي د ما دغه خوراک دی نه پکې غوړي و نه پکې مالګه وه نه غوړي و نه مالګه مې ډوډۍ چې مې واخېسته هغه هم بې مالګې وه وی دقه مې خوراک دی مال ډېر د دنیا مال لیکن خپله نشي خوړی نو که تاله خدای 2 کجورې هم درکړي او د وربشو ډوډۍ هم درکړه او لږ شي هم دله درکړه نو د الله شکر به ادا کې د الله حمد به وی او د الله شکر به وی په دې الله خوشحالېږي او بیا زموږ د مسلمانانو شکر رښتیا وایي چې ته وایې لا اله الا الله د دې نه لوی نعمت بل شته او چې په مانځو درې کې 2 رکعاته نفل وکړي او تندې دې ځمکې له لاړ شي او خدای ته دې سر کېښوده لږ سوچ ته وکړه چې الله ګورې سر مې ته په ځمکه کېښود زما قسم په خدای که د دې نه لوی نعمت ماته بل ښکاري که د 2 رکعاتو نفلو نه او د شپې په نیمه کې چې ورته بیا ولګیا سر او وجاړې ورته زما قسم په خدای که د تهجدو دا 2 رکعاته او د هغې جړه دا د وزارت عظما نه د ټولې دنیا د بادشاه نه قیمتي شی دی په هغه بادشاه به ته خوشحالېږې په دې رب خوشحالېږي او چې ورته جاړې نو خاندي درته ته ورته جاړه هغه درته خاندي خوشحالېږي درته دا لوی نعمت نه دی یو سړی په لاره روان دی او ډېر زیات بې سوکه دی سپلی هم نشته شلېدلې جامې دي یو ښار ته ورغې پخوا د دې ښاریو دروازې وې زموږ د پېښور هم دروازې وې دا لاورۍ دروازه ده او دا شنه غرۍ ده او دا کوهټۍ ده څه ورته ویلې کېږي دا بله ده خیبر ګیټ او څه دا دروازې به وي او ما د مشرانو نه اورېدلي دي چې دا دروازې به یې د شپې بندولې او سار به یې کولولې او د ښار نه فصیل دیوال ته و دغسې یو ښار ته دې ورغې دروازې بندې دي لین باندې خلک ولاړ دی فقیر غریب په یو لین کې ودرېد چا نه تپوس وکړه دا دروازې ولې بندې دي وی د بادشاه نه باس تښتېدلی دی هغې پسې په منډو دي او چې باس کله پیدا شي دروازې به کولاویږي بادشاه وي اسره دا باس په دروازه بار ونه تښتي قیمتي باز دی بس د یو سوړه سویلې وکړو روان شو د دریاب غاړې لا او یا الله ناشنا خدای دی ده عجیبه عقل پکې کار نه کوي خدای دا ستاسین خدایي ده چې کم قمقل دی بېوقوف دی هغه له دې بادشاهي ورکړه قمقل په دې دی چې باس ته څوک دروازه بندوي باس ته 4 خپیس خو نه دی څه ښار کې په دروازه به منډوئ باس خو وزرې وړقوي او برخېږي نو باس چې بندی نو په ښار جال واچوه دونه جال د سره شته نو تا باس ته دروازه دا سپی دی دا خر دی دا اس دی دا اوښ دی چې په دروازه تښتي نو قمقل بې وقوف خر هغه له د خدای بادشاهي ورکړی دی پروټوکول دی څوک ته مخکې منډې وي څوک ته وروسته منډې وي څوک ته سلوټونه کوي او چې ما غوندې هوښیار یم ټوله شپه د عبادت کوم دروازې د روجې نیسم زما دغه حال دی چې سپلی مې هم نشته زما دغه حال دی چې کمیس هم نشته زما دا حال دی چې کور هم نشته ښځه هم نشته بچي هم نشته نو زه ستا عبادت کوم د میس نشته هغه بېوقوف پوټې مونځ نه کوي او بېوقوف دی قمقل بادشاهي دی ورکړی په دې سوچ کې پروت دی چې وده شو رب العالمین یې په خوب کې ولیده الله ورته بنده ولې پریشان یې ولې سوچ کې پروت دی وی الله ستا خدای ته په سوچ کې پروت دی بنده د ما خدای کې څه چل دی خدای خو بېدینه دی هغه باچا مونځ نه کوي او قمقل دی بادشاهي دی ورکړې ده فوج او پولیس یې انډر دي او زه ستا عبادت کوم د ورځې شپې نو ماله دی خدای پاکه شلېدلې جامې دي کور هېڅ هم نشته الله ورته وی بس ما خو په خپل علم هر څه ټیک کړي دي ګوره قرآن حکیم کې الله وی عسى ان تکرهوا شیئا وهو خیر لکم عسى ان تحبوا شیئا وهو تا ته به یو شی ښه ښکاري د خدای په نسبت بخنې ځکه یې دله نه درکوي تا ته به یو شی بد ښکاري او د خدای په نسبت ښي موږ د خپل خیر او شر نه یو خبر الله زموږ د خیر او شر نه خبردار ما خو ښه کړي دي خو که ته وایې چې دا ښه نه دي نو دا ستا په دې خبره به فیصله وکړو ستا دا چې کوم نعمت دی دا به هغه له ورکړم د هغه نعمت به تاله درکړم او خدای کولی شي که نه شي کولی په سیکنډ کې بادشاهي اخلي تعز من تشاء وتذل من تشاء بیده الملک بادشاهي د خدای په لاس کې ده اختیار د خدای په لاس کې دی اوس بس 2 منټه کې فیصله وکړو
ته چې پاسې باچا کوم دی اب ستا ځای له راولم ستا نعمت غله ورکوم د هغه نعمت تاله ورکوم دی ورته په دا خوب کې وایي الله زما څه نعمت دی دا شلېدلې جامې دا شلېدلې څپلې دا ګرمه یخنه ده چې دا دې هغه له ورکې وایي نه که نه تاله مې یو نعمت درکړی دی به بیا ستا نیګ ورې به د هغه بستی د هغه نعمت خو تاله در کوم بادشاه شي او ستا نعمت دا دی چې دا په نیمه شپه کې پاسې او دا ما ته جاړې چغې وې دا نعمت به بیا ستا نی دا به هغه له ورکوم دا په نیمه شپه به راته ژړا هغه کوي دا په نیمه شپه به راته نفل هغه کوي ته به بیا نه کوې وی نه الله دا نعمت نه ورکوم مونږ له چې خدای کم نعمت را کړی دی او د الله نو مخلوق دی نه والله قبل نعمت بني شکر به ادا کړي رسول الله صلی الله علیه وسلم په کور کې ناست دی او یو سوالګری راغی خیر راوړی خدای مو بخا نبی علیہ السلام مبارک سره یوه کجوره وورې کړه سوالګري ته یې ویې زه دا یو دا څه شی دی ایله بیله یو کجوره شکر یې ادا نه کړ بس نبی علیہ السلام خو به سوالګری نه رټه غږ یې ونه کړ لاړ دی کې بل سوالګری راغی بل سوالګری وایي خیر راوړی د خدای په نوم رسول الله مبارک ولې یوه کجوره ورکړه بله کجوره چې ورې کړه سوالګري څه وایي الحمدلله اوهو کجوره څومره لوی نعمت او بیا د مبارک پیغمبر د لاس ابل ناشکري وکړه اوهو کجوره او بیا د پیغمبر مبارک د برکتي لاس او دې نه قیمتي شی ښکلی کړه زر تندي له وخورم صاحب دا خو لوی نعمت دی شکر ادا کړه حضور پاک حضرت ام سلمې ته وی دی بیبي وه ام المؤمنین وی ام سلمې چا څه شی راوړی تو ګوره څه شی دی الله راوړه ورته هغه یې راوړل څلوېښت دینار او څلوېښت اشرفې وی ها بچی دا مو واله دوه سوالګري راغله یو ناشکره لاړ بل شکر ادا کړه هغه ته څلوېښت اشرفې میلو شي په شکر الله خوشحالېږي لئن شکرتم لازیدنکم